دوی په حقیقت کې له قرآن دوی په حقیقت کې له قرآن منکر تل یې په سنتو گزار کړی دی چې له حدیثو انکار کړی دی. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. رحیم شاه ربانی صاحب سترګې د کلاو کا او غوږونه دې بند کا اور دا خبره ووره چې دا عوام دومره کمعقل نه دي چې دی روغ او لیونی نه پیژني، دی حق او باطل نه پیژني. کم سوالات چې ما کړي دي انشاءالله ته به مړ شې، ستا د قبر په خزه باندې به مونږ لیکو چې د خبرې واحد او متواتر تقسیم په اهل سنت کې دا بنیاد چا ایښی دی. انشاءالله ستا په خزه به لیکو د قبر چې ستا ته زمونږ دا جوابات قرض دي. او انشاءالله په عقیده کې اخبار احاد که محتب بالقرائن وي، بیا هم دا په عقیده کې مردود او عمل کې غیر یقیني او شکی، انشاءالله ته به مرې خو ته به د دې خپل اصل او د بنیاد وضاحت نه کې انشاءالله سترګې به دې د ټولو پنجپیریانو کتئ د الله په فضل. بیا وی یره کله کله به پلار حلالي لکه نوح علیه السلام خو زوی کې ظلم راشي، او کله کله به داسې وي. خو یاد ساته رحیم شاه ربانی د مذهب په لحاظ سره ستا پلار کې حرامیتوب دی، ستا پلار اصیل نه دی، ستا پلار دی بشر المریسی اور دا د ټاپ نمبر حرامي دی. امام احمد بن حنبل ویلو جنازې له مورزه او د وخت علماو په دې بشر المریسی د کفر فتوا لګولې وه. ستا پلار واصل ابن عطا دی، هغه لوی زنديق دی. ستا پلار عمرو ابن عبید او جاهز دی. ستا پلار احمد سعید ملتانی دی. ستا پلار ز پیژنم په منیر شاکر او په ما د رادو کو خوسم د خضر حیات او د احمد سعید ملتانی نوم په بدن شاغسته پته لګي اصل پلاران دغه دی خو نوم د خپل پلار نه شاغسته. مذهبي تور د کار خپل نه دی ځکه په خپل بنیاد او په خپل پلار باندې شرمېږي. او احمد سعید ملتانی ستا هغه سړی دی چې اوسم ستا د طیب شیخ القرآن قائد انقلاب بیان موجود دی پنټ باندې چې احمد سعید ته رحمت الله علیه وی زه تقریرونه اورم او زه ول دعاګانې غواړم. ته د دک احمد سعید ملتانی پر کټې چې د بخاری خلاف کتاب لیکلی دی، زه د پلار پیژنم. او زه رب کریم په دې خبره ګوا کوم چې ای رب په دې مسله کې زما اجر ولیکه چې نن د محمد مصطفی احادیث داسې قطعي او یقیني بیانوم او داسې قطعیت بیانوم. ای رب څنګه چې په تا ننګ کړی دی په محمد مصطفی چې من یطع الرسول فقد اطاع الله فردوه الى الله والرسول ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. ای رب څنګه چې تا محمد مصطفی د عقیدې او د عمل او د قطعیت امام جوړ کړی دی، نن ای رب ستا د فقیر بندم دغه قطعیت ته ولاړ دی. او هغه د بشر المریسی او د واصل ابن عطا زامن وی که د الله د نبی احادیث محتب بالقرائن شي د ټول امت قبول کوي، بیا هم په عقیده کې نه منم او وی بیا هم په عمل کې دا یقیني نه دی او دا شکی دی. ای رب دا ماحول گوا کا زه خالص تا د محمد مصطفی د سنت په ننګ لګیا یم. او ای رب د دې سړي دا خبره په دې باندې گواه ووسه او دا خلق دم په گواشي وی د محمد رسول الله علیه السلام احادیث که دا امت قبول کی که د قرآن خلاف نه که په بخاری او مسلم کې راشي که تمام دنیا قبولم کی خو چې متواتر ته نه رسیدلی وی د الله د نبی احادیث په عقیده کې ممنه وینه منم وی په عمل کې به هم یقین نه کوي، د شک نه به لګو چې تا نور یقین ته به نه رسوي. حال دار پتا زما شرعي تنقیح دا ان شاء الله ته بمري جواب به نه کې ته چې وی چې هر حدیث کې دا احتمال شته چې کیدی شي دروغي، اگر چې وی زو تر اختیار خو احتمال د دروغ شته. نو سوال دا بیا ته دی باندې عمل ولیکي واجب وته ولوي ځکه چې محمد رسول الله علیه السلام خو فرمایلو من حدث عني بحديث يرى انه كذب فهو عدل الكاذبين یا کاذبين. نو یرا ټکی ویلې ده چې حدیث کې ګمان قدرې د دروغ راځي نو رسول الله ته به نه منسوب کې نو ټیک د ته صدق وې خو پکې ګمان د دروغ کې نو په نوم حدیث د ستا په نوم باندې مردود دي د دې حدیث په بنا ځکه چې یرا انه کذب د کذب احتمال هم پکې هغه به مردودي اب محمد رسول الله ته نه منسوب کې ته ولې منسوب کې نشه جواب وکا. دویم مې ته ویلو چې ان الظن لا یغني من الحق شیئا. الله وی ظن خو هیڅ شی نه دی، ظن پسې خو کافر روان دی. الله وی ان یتبعون
يتبعون الا الظن دا کافر نه دی روان مگر د رحیم شاه ربانی سے نس باندې د اخبار احاد پسې نو الله خو د هغه چا رد کړي چې څوک ځوان پسې روان دي ټول ځوان باندې وجوب قول کې او عمل پکې دویم دا عمل حق د باطل کدا عمل حق وینو الله وی چې ان الظن لا يغني من الحق شيئا او کدا عمل باطل تو واجب ولوي مړ بشه د قبر په خزبه د لري کم ان شاء الله د مور په حلال نه کې جواب وکړي ان شاء الله یو ځل در بیا دیوالونه جوړ کوم یو ځل د بیا د پنځپیر د سپینګرو به تورګرو ته आवाज کوم چې رحیم شاه ربانی ته خپل پلار خو خپل بنیاد وته خو دوه خبرې ته نه غواړم یو دا چې تقسیم د اخبار احاد او د متواتر د الله پر د نبی په حدیثو کې به د معتزلهونه بل چا کړي دغه چاره ته خو نمبر دویم سوال دا دی چې دغه کسو کو چې اخبار احاد د عقیدې نه بار کړل او عمل کې شکی کړل دا دوه بنیاد د معتزلهونه بغیر چای خېدي دا زما د دره مطالبه ده او یقین وکړه به د دینه زه مناظره بس کوم او یې پرېږدم او بیا څومره ظالمانه خبره کوي انا لله و انا الیه راجعون رب دې په جبه ګونګې که دا خبرې د ضد د وجه نه کې او رب دې په هدایت که د جهالت د وجه کې وایي چې دوو آیاتونو کې تعارض راشي ته بس کې انا لله و انا الیه راجعون د احمد سعید ملتانی پر کټیا د جار الله زمخشری او د واصل ابن عطاب بچی په چلن سره د توام په دوو آیاتونو منځ کې تعارض ته ثابت کا دفع ان شاء الله د فهم السلف مطابق د دې سلفي ځوان نه حاصل کا ها ستانو الانوار راواړه او بحث المعارضه ته لړ شعل ته کوي ان الايتين اذا تعارضتا تساقطتا وی دو آیاتونه چې متعارض شي نو دواړه آیاتونه به صفر کې و به غورځي او حدیث ته بلړ شي او فقرؤوا ما تيسر من القران او فاستمعوا له وانصتوا مثال کې پیش کړل دي ستا د حال دي ستا پنځ خو چې آیاتونه متعارض شي نو به غورځيږي با زوم د الله د نبی په خبرو کې او د الله تعالی په آیاتو په کلام کې به ان شاء الله چر تعارض را نشي دا به د عقل تعارض دا به د آیاتونو تعارض نه ان شاء الله کني ثابت کا تاسره زما بنیادی جنگ پدې د یو به د قطعیت او د ظنیت او د خبر متواتر بنیاد خې بنیاد دویم چې د چانه د بنیاد ثابت کې د اغه خلقو مستدلات به ماته خې په سلفو کې د ممات او علیه صوم النت چا په سلفو کې په ظنیت استدلال نه دی کړي په عدم قطعیت چا استدلال نه دی کړي دارنګ البتبایعان بالخيار شو دارنګ چې کم دنو ان الظن لا یغنی من الحق شیئا تا ته چیلنج چې ستا څومره دلایل دی په دې کې د مرکزی دلیل رامخه تکا او د امت مسلمه په مجتهدین او اهل علم کې یو سړی وخایا چې دا استدلال تی کړي کم چې تک ان شاء الله ته یتیمی تقلید دی پرېخه د عقل بس رواني او بیا د عقل نخلاص سوره دی وای ماته د قطعیت لفظ خیا بار بار میرے طویل لفظ تا خو خرج کم اصطلاح کې لا مناقشه فی الاصطلاح ها زبر تخیم چې په عقیده کې به نرد کیږي زبر تخیم چې عمل به په ضروری وي ته چې وته هر نوم دی اول دلیل اولی کا فخذ ما آتاکم الرسول فخذوا وما نهاکم عنه فانتهوا ما آتاکم پیغمبر چې سم درکړل کا عقلی منی کنه منی فخذوه وایخل عقیده او عمل دواړو ته شامل دی دا دی والا دلیل دویم وی فانتهوا منشه اغستل او من کېدل د قطعیات او د فرایض سیز دی دریم دلیل اطیع الله او اطیع الرسول پیغمبر ومنه اوس کدا منل ته قطعی منه او کزن غالب منه او ثابت منه سې اصطلاح چې دین نوم ولا تکیدا بل فردوه الى الله ورسول الله وی خامخ الله ورسول ته پیش دی پیش کېدو دوست قطعی او کسنو ملکه کېګ دی اکه د سړو خبرې کې نو استاد پنځپیر د شیخ کتابونه چې رچا د عبارتونو نه په غلاګانو کې ډک دي هغه ابن حزم چې د ابن تیمیه او ابن القیم پلار دی هغه ابن حزم چې موحدین خپل نیکه غني او د دې ټول نه مخکې تیر شوی دی هغه صفا ویلي دی الاحکام والجلد راواړه هغه وی ان خبر الواحد العدل عن مثله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجب العلم والعمل معا حق مقطوع به موجب للعلم والعمل دا دی والا حق مقطوع او دا دی والا علم و عمل عقیده کې دواړه قطعي زد ابن حزم نه مضبوط سړی واست پیش کا او بیا هغه جهل دی کړه چې ټولې مناظرې جهل دی یو طرف تکا او دا جهل دی بل طرف تکا وی قرآن خو اربعه منکم ذوی عدل ویل دی خو دې ته قرآن قطعي ویل دی وی محدثین ته چا قطعي ویل دی ولعنت مشو پتا مش ظالما دا دی سوې او دا خو قرآن سلور کس متعین کړي نه دي د سوار له سمې سده سلور کسانو بارکه الله تعالی وی چې سلور گواهان رالل نو پسړي حد جاری کیږي د زنا دو گواهان چې د سوار
14 صدې رالل نو د هغې په وجه د غل نه لاس کټ کېږي. نو دې کې خو قرآن څه خبره ده متعین نه ده کړې. البته د محدثینو قطعیت خو قرآن نه ثابت دی. ویتبع غیر سبیل المؤمنین و ظالم انسانه په قرآن کې د نن تحریف شروع کو. فلهذا قرآن چې 4 منکم ویلې دی ذوی عدل نه ویلې دی نو چې د عامو خلکو عامې خبرې کې 2 کسان قطعي دي نو د محمد رسول الله علیه السلام په نقل شوي حدیث کې به 2 کسان قطعي او یقیني څنګه نه عقیده کې به څنګه نه چلیږي. دا 2 او 4 د 9 نه کته عدد دی او د 9 نه کته عدد ته قرآن خبر واحد وي او دا خبر واحد قرآن په فرضیات او قطعیاتو کې ثابت کو. نو دا زما قطعي دلایل شو چې خبر واحد قطعي دی او په عقیده عمل کې چلیږي. بیا عجیبه خبره کوي لیونیا وای ولې محدثین او مجتهدین د نص مقابله کې اجتهاد کړي الکه په نص نه دی پوه شوی خطا شوی دی اجتهادي خطا ده نص وته نه دی رسیدلی یا په ذهن نه دی کولاو شوی دا په عدم قطعیت باندې دلیل نه دی. او ما ته ویل کستا شاشي چې د امام ابو حنیفه دا شاشي تاسو احناف ته منسوب کوي ما ځکه امام ابو حنیفه وي نو ستا امام ابو حنیفه یا ستا شاشي وي امام شافعي سیب د امینات او خذو سره سفر جایز کړي دی وی دا د امام شافعي قیاس ته په مقابله د نص کې اوس دک ځای کې د وګوره چې امام شافعي ولې د نص مقابل کړی دی خو پوه شوی نه دی کنه هم دک سیدا مجتهدین نه دی پوه شوی. اصول حدیث وی قطعی دی که ځواني دی بار بار می جواب درکړی چې اصول حدیث قطعی دی او دک 4 منکم چې د سلور کسو په گواهه د سړی نه لاس کټ کیږي او فرض هم ثابت کیږي. نو د محدثینو په تزکیه باندې با د محمد مصطفی حدیث څنګه ثابت کیږي. اذا قرأ فانصتوا کې مونږ تطبیق کو انکار نه کوو را. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. مفتی صاحب یادو ساته کمی خبرې چې تا نه ما ته پوښتلې دي نو تر اوسه پورې تا د یوې خبرې جواب هم نه دی کړی او بله اهمه خبره دا واوره کله چې زه په یو خبره باندې په یو خپله دعوه باندې دلیل ووایم په هغې باندې زه حوالهجات پیش کړم نو ته په هغې باندې غلی پاتې شي او چې کله بیا مخکې مونږ لاړ شو نو بیا ووایې یاره ما دا خبره کړې او د جواب نه و کړی. قانون دا دی چې کله ته یو خبره وتپوسې او زه په هغې باندې جواب وکړم نو که زما جواب صحیح نو د هغې دلیل دا دی چې ته په هغې باندې خاموش پاتې شي او چې خاموش پاتې شوي نو دا ستا د تسلیم علامت شو او که غلط نو ته په هغه وخت کې په هغې باندې رد وکړه دا نه چې هغه ځای کې ته پرېږدي او بیا مخکې لاړ شي بیا وایې چې یاره ما دا مطالبات کړي. مفتی صاحب ستا په مطالباتو کې یو مطالبه دا ده چې ته وایې چې یاره د ټولو نه اول د خبرې متواتر او د خبرې واحد تقسیم په احادیثو کې چا کړی دی او دا بنیاد چا ایښودی دی. د دې خبرې جواب دا دی چې په حدیث کې د خبرې واحد او د خبرې متواتر تقسیم دا د اصول الحدیث او د اصول فقه علماو کړی دی. که ته وایې چې یاره دا صرف د معتزلو نه علاوه چا نه دی کړی نو زه وایم ابن حجر رحمه الله یا دارنګې ښکته پسې زه ابن الصلاح یا نور څومره د اصول حدیث او د اصول فقه کتابونه چې هغه د اهل السنت والجماعت علماو لیکلي دي احنافو یا مالکیه یا شافعیه او یا حنابله څومره علماو چې کتابونه په اصول الحدیث او په اصول فقه کې لیکلي دي او د خبرې متواتر او د خبرې واحد تقسیم یې کړی دی نو آیا دا ټول معتزله دي که نفس په یو خبره کې د معتزلو سره موافقت اعتزالي نو د ټولو نه غټ معتزلي او د واصل ابن عطا بچی بیا ته چې د ایمان د عقیدې په باره کې ته وایې چې یاره عمل زه د عقیدې نه جز ګڼم او عمل د عقیدې نه معتزله او خوارج هم جز ګڼي او د عمل په انتفاع سره هغه د کفر فتوه لګوي نو بیا ستا نه غټ بچی د واصل ابن عطا او دارنګې د جهم ابن صفوان بل نشته د هغې بلکل سکه بچی شوي. دویم سوال ستا دا دی چې دا بنیاد چا ایښودی دی چې یاره خبرې واحد به په عمل کې حجت او په عقیده کې به حجت نه او خبرې واحد به ظني نو ګوره د دې جواب واوره مفتی صاحب چې بیا نه وی چې جواب دی نه دی کړی. د دې جواب دا دی چې ما تا ته په دلیل کې 2 مقدمې پیش کړي دي. یو دا چې هر خبرې واحد به ظني وي بنا بر اختلاف هیڅ یو دلیل ظني به په عقیده کې حجت نه وي. تا نه مې سوال کړی دی چې ته صغرا نه منې که کبرا نه منې
ستا د دې خبرې جواب چې دا چا ویلي دي چې خبرې واحد به ظني وي د دې جواب ما په صغرا کې وکړو او ما په صغرا باندې دلایل دا پیش کړل پکار ده چې ته د دې په باره کې خبره وکړې خو ستا دا همت او دا اهلیت او صلاحیت نشته ما درته وویل چې هر خبرې واحد به ظني وي بنابر اختلاف په دې باندې دلیل دا دی هغه اخبار احاد چې هغه قطعی الدلالت دي او د هغې په مقابله کې صحابه کرامو مجتهدینو اجتهاد کړی دی او مخالفت یې کړی دی لکه ما تا ته د هغې نه د عایشې رضی الله تعالی عنها روایت پیش کړو چې ان المیت لیعذب ببکاء اهله علیه عایشې رضی الله تعالی عنها د دې په مقابله کې د قرآن آیت پیش کو یا حدیث د من مات وعليه صوم فصام عنه وليه یا حدیث د قطع الصلاة د دین علاوه په سونو روایات چې هغه قطعی الدلالت دی او مجتهدینو د هغې په مقابله کې اجتهاد کړی دی نو اوس ګوره که دا روایت قطعی الثبوت هم شي نو د قطعی الثبوت او د قطعی الدلالت نص په مقابله کې اجتهاد بالکل قطعا دا جایز نه دی د مجتهد دپاره هم جایز نه دی اجتهاد به مجتهد هله کوي چې یا ظن پیدا شي او یا په قطعیت کې شک پیدا شي خو دلته چونکې دا اخبار احاد د دوی په قطعیت کې شک نشته بالکل دلالت یې قطعي دی نو معلومه شوه چې دا ظني ثبوت دی ځکه دې مجتهدینو اجتهاد کړی دی او په دې باندې عبارات درته ما دا ویلي ابن تیمیه هغه وایي فانه کان فی نفسه لا یفید الا الظن حوالجات مې درکلي امام سیوطي وایي وخالفه المحققون والاكثرون فقال يفيد الظن ما لم يتواتر دارنگی ابن حجر وی لإفادته القطع بصدق مخبره بخلاف غيره من أخبار الآحاد دارنگی امام ذهبي وی والمتواتر يفيد العلم القطعي وخبر الواحد الصحيح يفيد الظن دارنگی امام شاطبي وی فإنها إن كانت من أخبار الآحاد فعدم إفادتها القطع ظاهر دارنگی امام ابن تیمیہ منهاج السنة النبوية کی دویم جل 133 صفحه باندې وی او دا مکتب السلفیه لاهور والا وی ان هذا من اخبار الاحاد فكيف يثبت به اصل الدين الذي لا يصح الايمان الا به دا احادیث اخبار احاد په باره کې باز کوي دا اخبار احاد دي نو په دې سره به عقیده چې کم دی دا څنګه ثابت شي نستا د دې سوال چیرې دا بنیاد چا ایښودی چې خبرې واحد به ظني وي نو دا مې درته وښودل چې دا دې مجتهدینو د دې احادیثو په رڼا کې ایښودی دی د امت دې علماو ایښودی دی خو ته دې راته هغه پلار وښیه چې هغه بالکل صراحت کلی چې یاره هر حدیث د پیغمبر چې په کتبو د احادیثو کې موجود دی نو دا به قطعي وي صراحت وښیه نو د بل سوال جواب دی دا شو اوس دا بل سوال دا کې چې یاره دا بنیاد چا ایښودی دی چې خبري واحد به چې کم دی دا په عقیده کې حجت نه نو ما د تر دې جواب د کبرا په شکل کې وکړه چې هیڅ یو دلیل ظني به په عقیده کې حجت نه او په دلیل ظني کې خبري واحد هم راغی د دلیل ظني نه به ته خبري واحد اله وباسې چې ته زما د صغرا رد په دلایلو سره وکړې او که تشې کنزلي او سپوري نو په تشو تقریرونو باندې والله چې که دې پرېږدم نستا دویم سوال چیرې خبرې واحد به په عقیده کې حجت نه دا بنیاد چا ایښودی دی نو ما درته د قرآن کریم آیت کریمه ووایه چې ان الظن لا یغني من الحق شیئا سوره نجم سوره یونس آیت دی او دی کې ما ته د مفسرینو حوالجات درکړل دلته کې الله حق لفظ استعمال کړی دی او د حق معنی مفسرینو په یقین سره کړی ده او په عقیده کې هم یقین او جزم یو دا پاول کې تا تعریف کړی ابو حیان وګوره وی والظن فی معرفة الله لا یغني من الحق شیئا دارنګي امام قرطبي وی وفي هذه الآية دليل على أنه لا يكتفى بالظن في العقائد امام بیضاوی وفيه دلیل على أن تحصيل العلم في الأصول واجب وأن الاكتفاء بالتقليد والظن غير جائز ستا دا سوال دا دی بل سوال کړی دی او په ضمن کې جواب وشه چې عمل حق دی او کنه دی دا حق دلته په معنی د یقین باندې مفسرینو کړی دی او یقین جزم دا د زړه سره تعلق ساتي عمل د جوارح سره تعلق ساتي او کته چې دلته په حق کې عمل داخل دی نو نرشد واصل ابن عطا بچیا او د جهم بن صفوان بچیا د فهم السلف موافق د قرآن یو آیت
او دارنګ یو حدیث اوخه چې هغه ویلي چیرې په دې آیت کې عمل داخل دی هغه پلار او هغه نیکه دې راته اوخه غیر مقلدینو ته مخاطب کوم اواز ورته کوم چې دې مفتي ته ووایي چې دا ما ته خپل هغه پلار او خپل نیکه وښیي چې په ان الظن لا یغني من الحق شیئا په حق کې دلته علما او عمل داخل کړی سلفو پکې داخل کړی دارنګ خطیب بغدادي په الکفایه کې لیکي وای خبر الواحد لا يقبل في شيء من ابواب الدين الماخوذ على المكلفين العلم بها والقطع عليها چې په بندگانو باندې داغي علم او قطع او یقین اخوده شوی دی او لازم شوی دی نو خبر الواحد لا يقبل في شيء من ابواب الدين د دین په هغه حصو په هغه عقایدو کې خبر واحد به نه قبلیږي د امام بخاری حواله می دل درکل زله درته را یادوم چې هغه ترجمه الباب کې اعمال ذکر کړي عقیده نه د ذکر کړي نستا د دې سوال جواب دا شو چې خبري واحد هیڅ یو دلیل ځونی و په عقیده کې حجت نه بیا ما تانه سوال وکړه چې لکه دلته ته صغرا نه مني که کبرا نه مني او که ته صغرا نه مني نو آیا هم دغه شان عکس نقیض هم نه مني او که کبرا نه مني نو عکس نقیض هم ورسره نه مني یا کبرا منی عکس نقیز نه منی نو ته په هغه باندې خاموش پاتې شوې خو دلته کې دا جواب لازمي دی بیا مفتي صاحب ستا دا سوال چې یاره داسې دوه نصین متعارضین چې د یو بل سره تعارضي نو زه وایم ستا د جهالت انتها دا ده مجتهدین یو طرف ته قول کوي چې مجتهد اجتهاد کوي نو مجتهد چې اجتهاد کوي نو د مجتهد اجتهاد هم په دغه مسایلو کې چې یا نصین متعارضین چې هغه تطبیق وکړي یا مسایل غیر منسوسه د پاره حکم ولټي اوس راشه آخر کې مې تانه سوال دا دی ستا دعوه دا ده چې هر حدیث د پیغمبر چې په اصول حدیث سره ثابت شد دی نو دا به قطعي منکر به کافری یاد وساته په دې دعوه باندې یا د قرآن آیت یا د پیغمبر حدیث خو سره د دینه فهم السلف چې د قرآن د آیت مطلب سلفو دا بیان کړی مطلب علما نه پیش کې د علماو د پیش کولو تاله شرم پکار دی ته د علماو چې څومره حتی کې ته به د عالم نوم هم نه اخلي همدغه اسلافو کې او په اسلافو کې اصطلاحي اسلاف الا ما قد سلف والا پشان ستاسو شان اسلاف نو د قرآن د آیت او د پیغمبر د حدیث سره نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد الحمد لله عوام سادگان او خیاران ټول په دې خبره گوادي چې د شیخ طاهر مرحوم بچی د طاهر بابا په لار باندې روان نه دی کنزل شروع کړي دي خو د شیخ طاهر چې کم کنزل یادي هغه کنزل د طاهر بچی نشي کول ان شاء الله او نه دا غنه ثابتول شي هغه به ولوکم الادبار وی قران چې په کنزل شروع شي وی هغه کنزل کې په جذباتو کې چې بیا زما په خله ناراضي تا هغه قرآنی کنزل د شیخ طاهر په استدلال نه دي شروع کړي پته لګي د شیخ طاهر حلالي بچی دویم د ابن حجر دی حواله دی شروع کړي د قرطبی دی حواله شروع کړي د دې ټولو یو جواب دار چې د شیخ طاهر مرحوم رحمه الله رحمتا واسعه کیسټ موجود دی هغه وی د شوافع او فقه د شرک نه ډکه ده چاته چې مشرکان ویننداغي دروازې دبه د ابن تیمیه خوستا پنځ حنبلی دی د دې فقه ته شیخ طاهر رحمت الله علیه د شرک نه ډکه فقه وی نن پنځپیریا کم زیاده برت په ویخ کې والد او مسواک دی جیب کې خېده او قرطبی کیږي او فتح الباری کیږي ابن تیمیه کیږي په دې چې کم دروغ وی جواب وره البته تا په عقیده کې د تواتر شرط لګولیو ما درته وی وګرځه بنیاد د اهل سنت نه ثابت کا او دې منل چې دا معتزله او بنیاد خدي وی اهل سنت ملګری شوی دي دکستا بنیاد د معتزله بیا مې ته وی د عقیده او د عمل فرق وکا مناظره د اول نه تر اخره پورې را ورسیدا پنځپيري ځوان په خپل داوا یو داسې دلیل نه دی ویلې چې هغه دلیل یا د امام ابو حنیفه نه ثابت کی یا هغه استدلال د ابو منصور ماتوریدی نه ثابت کی یا هغه د احناف د معتبرو کتابونو نه ثابت کی یا د متقدمین او محدثین د امت نه ثابت کی په خپل عقل روان دي تقلید کې تنگ شوی دی ځان نه مجتهد جوړ کړي د اجتهادات منوخ ټول غتا دي بیا مې ورته ویلو تو توخه جو په بکیان را کوشیا خود دې پینزو تنزلن پینزو روایتونو نه علاوه یو حدیث متواتر بالمثال مع التطبیق پیش کا مو مانگا انعام والا ان شاء الله د واصل ابن عطا بچیان نن لا جواب لري چې کم بنیاد د واصل ابن عطا خو هغه به دلیل دی نن د متواتر مثال نشي پیش کول ان شاء الله
مشهور سوال میں ته کړو چې ان يتبعون الا الظن الله خو دې کې ځوان د مشرکانو صفت ګرځولې دي چې دا مشرکان تابعداري نه کوي الا الظن مگر د ګمان او ته خبره واحدم ځوان دي یعنی د الله د نبی خبري او د مشرکانو عمل او د غي د پلانانو د نیکونو تابعداري آیا د الله د نبی او د حدیثو دا یو مطلب شو کني ان الظن لا يغني من الحق شيئا که هو هغه ځوان یادي کم چې ان يتبعون الا الظن کې ذکر ده الله تعالی فرمایي چې دا مشرکان کم ځوان یادي په دې حق نه ثابتېږي نو آیا د مشرکانو ځوانو د غي دلیل او د محمد مصطفی خبره یو شی دی جواب را نغه دریم مې طویل ته خو مجتهد نه او امام قرطبي مجتهد نه دی او نستا مجتهد دی او نه حنفي دی او نه ماتوریدي دی ته په کوم خلنن د امام ابو حنیفه نه د آیت استدلال نشي کوله د سلف ته چې ماته سلف کې ولې ته د سلف دشمنی ته نرشنند ان الظن لا يغني من الحق شيئا هغه تفسیر پیش کړي چې په غیر مقلد خو حجت وی کنه ولې قرطبي په ما حجت دی ولې ابن حجر په ما حجت دی ولې شیخ الاسلام ابن تیمیه په ما حجت دی ته ماته د کتابونو حواله ولې پیش کړي زه خو غیر مقلدم ماته خو ته وکټوري وې زه خو د عبدالحق بنارسي اولادم ته ماته قران پیش کا ماته حدیث د رسول الله علیه السلام پیش کا ماته په دلیل کې د سلف فهم نه پیش کړي په دلیل کې به ماته قران او حدیث پیش کړي والله چې دا سره معاف کم ها کته نشي پیش کولی نو د چا چې مقلدي د خپل مجتهد استدلالات پیش کړي هغه د دې زینو نه کړي ورنه ټول حواله دي مردود دي کوکا فلهذا من مات وعليه صوم المتبايعان بالخيار ان الظن لا يغني من الحق شيئا که مطالبكم کته قرطبي پیش کې مقلد دي زین منم کته بیزاوی پیش کې هغه اشعری مقلد دي زین منم کته ابن حجر دي پیش کې ولی هو پیش کول زین منم ما ته هغه شی پیش کچ زین منم او کدا سینی نو کم از کم هغه څوک پیش کچ ته منی نو قرطبي هو مقلد دي او ماتوریدی دي نه دي اشعری دي او حنفیم نه دي حنبلی دي یا مالکی واخلا کم از کم هغه خلک پیش کړه چې ستا خو په پیدا شي زه خو د سره یو نه منم بې د قرآن د حدیث نه پاتې شو دا چې څومره علما حواله ورکړي دي یو عمومي جواب او بیا خصوصي در کوم عمومي جواب دا دی چې دا ټول علما د ستا خلاف دي تا خو ویلي دي چې خبر واحد محتب بالقرائن شي بیا په عقیده کې مردود او رټلې شوی دی او په عمل کې غیر یقیني دی دا عقیده نه د پنځپیریانو د نو ته په پنځپیریانو نه پېښ کې نه دا د احناف د کني ثابت کتب احناف هم نه پېښ کې نه دا د ابن تیمیه ابن القیم دا ته هغه سره پېښ کړه چې هغه محتب بالقرائن تم په عقیده کې مردود وي کدا سي نه نو دا ټول لمستا خلاف دي ته دین دلیل نشي نیسلې نه استدلال کولی شي پاتې شو دا چې په ابن تیمیه صاحب د دروغ ویلي دي چې هغه وایي چې وان کان فی نفسه لا يفيد الا الظن نو فی نفسه ویلي دی په حیثیت د خبر واحد او د حدیث نه دی ویلي عام خبر واحد کې ویلي دی چې کله ضعیفي نو چې کله ضعیفي نو هغه خلکو ځون نه ویلي دی چې کله محتب بالقرائن شي نو راواله د ابن تیمیه حواله مجموع فتاوا راوادیړو کین پکټ کې او جل نمبر 13 راواله راوادیړو بالغ تډړو او 351 راوادیړو اوس چشمه د پوزې د بارس لګي راکته کا وګوره وتا کان جمهور اهل العلم من جميع الطوائف دته اجماع وي دته تمام دنیا اتفاق وي على ان خبر الواحد اذا تلقته الامه بالقبول انه يوجب العلم دادي ولا قطعيه وقدا نو ابن تيميه نم بناخله خبر واحد صحيح يعني محتب بالقرائن تا قطعي ومفيد دا قدي وتوي چې ابن حجر نم بیا وانخله د ابن تيميه بیا وي وهذا هو الذي ذكره المصنفون في اصول الفقه من اصحاب ابي حنيفه ومالك والشافعي واحمد رستوي ويدين انكار نريق الا من اهل الكلام انكروا ذلك متكلمين زنادقه ومعتزله ويدين انكار کړه ده اے د اشاعت التوحید والسنه پنوم کې ملبوس پټ د فرویزی اولادا اوس وتوکیره مخکی وی اذا كان الاجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع وذلك قطعیت پیدا کی دا خودواله په ابن تیمیه دروغ او داغه جواب راځو اوس خطیب بغدادي صاحب ته په خطیب بغدادي چې کم دروغ ویلو په مخ د سپېړې تا ګوره جلد اول راواړه والفقيه والمتفقه راوادلو کېړه وباسه او کټ برو خېجه او خطي اوس ګوره صفه 307 خبر الواحد وغوتګدا الذي تلقته الامه بالقبول فيقطع بصدقه ورګه اوسو فيقطع دا ولا قطعي سواء ګوره خد امام مالک او د عائشه تنها او د امام ابو حنیفه تفردات جواب دلم کوي سواء عمل به
به الكل او عمل به البعض وتعوله البعض. کچانه پاتې شوی وي لکه المتبايعان بالخيار کې امام مالک، کچانه پاتې شوی وي لکه من مات عليه صوم كعشرة تنها وتعوله فهذه الاخبار توجب العمل ويقع بها العلم استدلالا. دا دی والا خطیب بغدادي دروغ سره د جوابه فقرطبي د دروغ جواب راوړ وان جاءكم فاسق بنبأ تورش في هذه الآيات الدليل على قبول خبر الواحد اذا كان عدلا. تواترا نه دی ویلې صرف عادل وینو دا حجت ته. دا د قرطبي جواب شو. کې سره ابن حجر پاتې شو هغه دلم په مخلت درکې چې دک سي بشر مریسی سره دی आवाज پریدي او اهل سنت د جدا کی ابن حجر راواړه نزهه او نخبه خو تاسو سره بدواړي محتب بالقرائن باس راواړه دو پانه به مخ کې زی پړومبو مخونو کې هلته کې وی صف 55 ويبعد حينئذ القطع بصدقه. و چې محتب بالقرائن شو نو داغي په قطعیت کې اسم باغ د نشته بالکل قطع شو. صف 52 کې رستو رشا وهذه التلقي وحده اقوى في افاده العلم. و چې تلقي بالقبول وسراغه نو د عقیده کې افکار ورکی او دا یقیني شو. ابن حجر نه دلاړي، قرطبي نه دلاړي او دارنګ چې کم دین ابن تیمیه نه دلاړي. زوزان په تلی باندې ګروا اور ورپسې بل دروغ ولا بل حواله کولا چې جواب دل درکم ان شاء الله. پاتې شستا صغرا کبرانو ته ملن ویلي دی خو ته ودی مې صغرا دی مردود ده او باطل ده. پاتې شو دا چې د دې عکس نقیض نو مال ته وي تا داوا د کلیت کړی دی خو دې کو جزئیت دی او په جزئیت کې نقیض نه نو مطلب دا چې شکل دی باطل دی خو ته په پوهیږي نه. پاتې شستا کبرا نو د کبرا نه ملته وي جزئیتا کدا قید احترازی دی مقصود وي نو په دې کې هم د زما اختلاف دی نو کبرا دی هم باطل او مردود ده په دې شق جزئی سره. او نور زما قیاس اقترانی مرکب من الحملیات بالکل ظاهر دی چې هر حدیث د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام حجت مستقله دی اور دا صغرا شوا کبرا دی مواخله هر حجت مستقله مفید د علم یقینی وی عقیده او عمل دواړو کې. لہذا حدیث رسول صلی الله علیه وسلم مفید د علم یقینی دی په عقیده او عمل دواړو کې. اوس خیال کا صغرا دی نه د خوخه کبرا دی نه د خوخه. او ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. کم آیت دی نه دی ما آتاکم الرسول ار حدیث رسول دی او فخذوه عقیده او عمل دواړه دی. وایا ما آتاکم نه دشمنی کې کده فخذوه نه دشمنی کې صغرا نه منه او کبرا نه منه کم ځای چې شک دی نو وایا. مال طویل علک امام بخاری الفرائض تکروڑی فرائض خو فقط ابن ثابتی کی جواب دے ونکو ما در طویل دی امام شافعی ثابتون دا معتزلہ خلاف ویلی دی اور نفس ثبوت کی دہی چا جگڑا نوا خو قطعیت کے و عقیدہ کی جگڑا وا. امام شافعی پا عقیدہ کے ثابتی جواب رانگے انما يعد عنه حلال و حرام میں دتوی جواب رانگے حلت و حرمت دا خو قطعی دلائل غاری جواب رانگے. امام بخاری میں دتا پیش کو چلیون طائفتن دلیل نسی استدلال تکی جواب رانغه. امام شافعی لی د تحویل القبله کې عن فرضین تکی ویل چې په فرضو کې خبر واحد منل دي جواب رانغه. امام بخاری الاحکام تکی راولې دي عقیده عمل دوړ ته شامل دي جواب رانغه. ان شاء الله نه دی قران پیش کړی دی نه دی حدیث پیش کړی دی نه دی د خپل مجتهد په طرز استدلال پیش کړی دی. عقیده او نظریه دی مردود ده ان شاء الله مردود به. اخر کې نبی حواله د امام احمد بن حنبل وره د هغه شاګرد مروزی صاحب وی مسود فی اصول الفقه کې نقل کړی دی وی چاوته چې ان الخبر الواحد يوجب عملا ولا يوجب علما. عبارت سوي چې عقیده کې خبر واحد کار نه کوي فعابه وقال ما ادري ما هذا ودا بلیونی چې خبر واحد په عقیده کې ورد کوي. دا د والد امام احمد نه دلیل. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. مفتی صاحب ما ته په لنډو الفاظو کې دعوه پیش کړه چې ته هر خبر واحد به دلیل ظنی بنا بر اختلاف او هیڅ یو دلیل ظنی به په عقیده کې حجت نه نو تاوی چې زه صغرا نه منم. حالان کې ما په صغرا باندې دلیل پیش کو چې مفتی صاحب هغه اخبار احاد چې قطعی دلالت دی او د هغې په مقابله کې صحابه کرامو یا نورو مجتهدینو اجتهاد کړی دی. نو که چېرته دا قطعی ثبوت هم شي نو د قطعی ثبوت او د قطعی دلالت نص په مقابله کې ته اوښیه په اسلافو کې چې چا ویلي چې یاره په دې کې اجتهاد جائز دی او یا د قطعی ثبوت او د قطعی دلالت نص په مقابله کې یو مجتهد اجتهاد کله یو حواله او یو مسله پیش کا. خدا دلیل د دې دی چې په
قطعیت کې شک نشته ظني ثبوت شو ورنه اجتهاد د مجتهدینو هیڅ جواز به نه لري پای باندې ته خاموش پاتې شوې بیا درته ما وي چې یاره څنګه چې ته دا صغرا نه تسلیموې نو عکس نقیض هم نه تسلیم مفتی صاحب وایي چې یاره ستا قیاس چې کم دی دا باطل دی ځکه دې صغرا کې کلیت دی او کلیت کې جزئیت دی او جزئیت نقیض نه راځي مفتی صاحب نقیض دا ستا د علم حال دی ته په نقیض او په عکس نقیض کې فرق هم نشي کولی ما تا نه تپوس کړی دی چې څنګه دا صغرا نه تسلیمې آیا عکس نقیض هم نه تسلیمې او ته لاړې نقیض ته عکس نقیض دې پرېښودو حضرت نقیض عکس نقیض کې فرق دی ما د نقیض تپوس نه کړی ما د عکس نقیض تپوس کړی دی بیا درته ما د صغرا په تایید کې عبارات پیش کړل ته به یاره فلانې مه پیش کوه فلانې مه پیش کوه دا بطوري دلیل نه دي بطوري تایید دي دلیل کې خو درته ما دغه احادیث پیش کړي دي او ستا دا خبره چې ما د ابن تیمیه رحمه الله حواله پیش کړي مجموعة الفتاوا په حواله باندې ته وایې چې په هغه باندې دروغ مه وایې نو مفتي صاحب لازمه نه ده چې یو ځای کې ما حواله وویل او تا بل ځای کې بل شان حواله پیدا کړه نو زما هغه به دروغ راشه دا وګوره ابن تیمیه رحمه الله وایي فانه کان فی نفسه لا یفید الا الظن دې ځای کې تا یو دروغ ویلی دي چې ابن تیمیه خو په حیثیت د خبري واحد او حدیث نه دی ویلی والله العظیم که ته د خبرې په مطلب هم پوهېږي وایي عام خبري واحد ویلی دی چې کله ضعیفي فی نفسه معنی تاله نه درځي په اعتبار د ذات سره وایي اخبار احاد لا یفید الا الظن خو ستا د کم جهالت رفع به زه وکم او تصحیح به وکم بیا د ابن تیمیه رحمه الله نه منهاج السنة النبویه المکتبة السلفیه لاهور دې کې دویم جل 133 صفحه ده هغه وایي ان هذا من اخبار الاحاد فكيف يثبت به اصل الدين دا خو اخبار احاد دین او عقیده د دین په څنګه ثابتېږي الذي لا يصح الايمان الا به دلته بالکل صفا تصریح کوي ابن تیمیه چې خبري واحد نو په هغې باندې به عقیده نه ثابتېږي د ځانه د کوی چندخ مه جوړوه چې کمر ته وخیژوې ټوله دنیا مې ولیده د ابن تیمیه په ټولو عباراتو باندې نظر وکړه بیا مفتی صاحب د ابن تیمیه په حواله باندې تا خبره کړې ده چې كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول أنه يوجب العلم أو ده خطيب بغدادي په حواله دې ویلي دي چې خبر الواحد الذي إذا تلقته الأمة بالقبول یادو ساته څومره عبارات چې ته پیش کوې او تلقي بالقبول پکې راځي نو کله چې په روایت کې تلقي بالقبول راشي نو ته په تلقي بالقبول باندې نه پوهېږي چې ټول امت بغیر د چو چرانه قبول کو نو دا خو اجماع شوه دا پشان د متواتر وګرځېدو دا خبري واحد پاتې نشه دا متواتر شه ځکه ټول امت بغیر د چو چرانه قبول کو او تلقی بالقبول خبر واحد لنه بلکې دا یو ضعیف حدیث لم د صحت درجه ورکوي دا وګوره امام سیوطي تدریب الراوی صفحه 47-48 باندې ذکر کوي وقال بعضهم يحكم للحديث بالصحة إذا تلقاه الناس بالقبول وإن لم يكن له إسناد صحيح كالصحيح سند النمي نتلقي بالقبول حديث لدى مقبولية مرتبة وركي امام سیوطي د ابن عبد البر د الاستذکار په حواله باندې نقل کوي ويقول أن البخاري صحح حديث البحر هو الطهور معه وأهل الحديث لا يصححون مثل إسناده لكن الحديث عندي صحيح لأن العلماء تلقوه بالقبول امام بخاری وی دا الطهور ماؤه حدیث تصحیح کلی دا حالانکه نور محدثین دغه شان سند والا احادیث تصحیح نه کوي خدا ځکه چې علماو دا قبول کړی دی تلقی بالقبول ورته حاصل ده او دغه امام سیوطي دا ابو اسحاق اسپراینی په حواله ذکر کوي چې تعرف صحة الحديث اذا اشتهر عند ائمة الحديث بغیر نکیر منهم چې حدیث مشهور شو د شهرت مرتبه ته میلاو شو نو دا به صحیح شماریږي ابن قیم زاد المعاد کې وایي دویم جلد 360 صفحه د هغه یو حدیث په باره کې وهذا وان كان لا يصح فالعمل عليه هذا وای دا حدیث اگر چې صحیح نه خو په دې باندې عمل دی تلقی بالقبول ورته حاصل ده بیا وای هذا وان كان اسناده وما قبله ضعيفا فالعمل عليه سند ضعیف دی خو عمل دی په تلقی بالقبول ورته حاصل ده مطلب په تلقی بالقبول سره ضعیف حدیث ته صحت ملاویږي چې خبري واحد ته تلقی بالقبول حاصل شو نو دا په شان د متواتر شو په دغه عباراتو بزان نستړی کې
خو اهمه مطالبه ستانه دا ده چې دا عبارات ستا دپاره څه کار نه کوي ستا کار دی ستا خپله دعوه ثابتول نو ته په خپله دعوه باندې یو قطعي دلیل پیش کړه د قرآن او د حدیث چې سلف یې دا مطلب بیان کړی چې د دې آیت یا د دې حدیث نه معلومیږي او سلفو تصریح کړي چې هر حدیث ته پیغمبر کا متواتر او که خبر واحد یو خو چې په کتابونو کې د حدیث کې لیکلی نو دا به قطعي او منکر به کافر په دې باندې کار وکړه او په دې باندې دلایل پیش کړه دعوه دي چې کوم دی یتیمه پرېښودي او مخکې رواني بیا وایي چیرې کبرا کې دا جزئیتاً قید دلته کې ته تعیین د خبرې کوه کم قید ستا مراد دی زما کبرا چې کم ده نو دا منطوقي ملزومي ده عقیده کې به دلیل قطعي درکار وي او که د قید احترازي و اتفاقي وغیره نه ستا دا مطلب یې چې یاره ژوند دا به په اعمالو کې دلیل نه نو حضرت ژوند چې کوم دی دا خو مرتبه د ماهیت مطلقه کې دی دا د اماراتو نه حاصلیږي لکه څنګه چې امام راغب مفردات و الفاظ القرآن صفحه 539 کې وایي چې الظن اسم لما يحصل عن أمارة ومتى قويت أدت إلى العلم ومتى ضعفت جدا لم يتجاوز حد التوهم دلته کې خو مسله د اصول حدیث او د اصول فقه ده دلته مراد د ظن غالب دی او ظن غالب له په عمل کې اعتباري لکه ګڼ مسائل دي چې هغه په دې باندې موقوف دي مثال په طور باندې یو سړی دی او هغه ته قبله نه ده معلوم دی به څه کوي په ظن غالب به فیصله کوي قبلې ته به مونځ کوي بلکې ستا غیر مقلد شوکاني صاحب دا ولا تقف ما ليس لك به علم د سورې بني اسرائیل آیت لاندې وایي دغه آیت په باره کې وایي چې واقول ان هذه الآية قد دلت على عدم جواز العمل بما ليس بعلم ولكنها عامة مخصصة بالأدلة الواردة بجواز العمل بالظن ولكنها عامة دا ګوره په تا باندې یو غټ ګزار دی خو افسوس چې ته د کجورو په ځای باندې په دې ګرمۍ کې لږ بادام وخوري او ته پې پوه شي بجواز العمل بالظن كالعمل بالعام وخبر الواحد والعمل بالشهادة والاجتهاد في القبلة وفي جزاء السودي ګڼ مثالونه ذکر کوي چې دلته هغه د عمل له خو په ظن غالب باندې به عمل کیږي او په دې خو درته ما د شیخ عبدالسلام او د شیخ امین الله حواله جات هم پیش کړل خو په هغې باندې تا ځان غلی کړه ځکه چې هلته کې خو بیا قصه درته ورانیږي پاتې شوه ستا دا خبره په کیسټو حواله جات ورکول د دروغو چیرې شیخ طاهر رحمه الله چې کوم دی فقه شافعي ته شرکي فقه ویلې ده کیدای شي بعضې مسایل پکې یي هغې موندلي نو غلطه خبره پرېږدو صحیح تېره خلو دویم سوال دی دا دی چې په عقیده کې د تواتر شرط نو ګوره عقیده کې قطعیت او یقین عقیده په قطع او په یقین باندې مبني وي او ستال ته خو ما ثابت کې چې خبر واحد ظني دی نو تا اول د دې دفاع وکړه نو بیا به وروستو دا سوال ستا په ځای شي ځکه د ظن او د قطع په مابین کې منافات دي نو څنګه مونږ قطع په ظن ثابت کو دریم سوال چې په عقیده او عمل کې فرق ثابت کړي نو سوال د مجمل دی په کم حیثیت تعیین وکړه ستا دریم سوال چیرې د دې 500 روایتونو علاوه متواتر مع تطبیق من مثال ذکر کا نو که تواتر الاسناد دی مراد نو 500 چې دا یو هم کافر چې تا په خپل ثابت کو اگر چې ته کله انکار هم کې چې زه تواتر د اسناد نه منم ها تواتر یوازې د اسناد ضروري نه ورنه د قران کریم د یو آیت ته ماته سند وخایا خدا طبقه په طبقه باندې را روان دي دام تواتر دی تواتر دا عمل ملکه ابن القیم رحم الله کتاب الروح 22 صفحه کې ذکر کړي بلکې 157 صفحه ده وی دعاء النبي صلی الله علیه وسلم للاموات فعلا وتعلیما ودعاء الصحابه والتابعین والمسلمین عصر بعد عصرین اکثر من ان یذکر واشر من ان ينکر لکه د مړو د پاره دعا شو چې دا عملا او تعلیما د پیغمبر علیه السلام صحابه او تابعین زمانه په زمانه دومره نقل ده چې د دې هغه خلکو ذکر کولم دا ګران کار دی او دومره مشهور ده دا خبره چې د دې انکار هم چې کوم دی دا جایز نه دی نو دا تواتر د عمل شو بل سوال دی دا کله دی چیرې ته خو محتب بالقرائن په عقایدو کې قطعي نه منې نو دا عقیده د هیڅ چا نه نو زه تا نه تپوس کوم مفتي صاحب چې ته خو د متواتر او د خبر واحد تقسیم نه منې نو محتب بالقرائن او غیر محتب بالقرائن سره ستا څه کار دی ته خو به د مطلق حدیث که خبري متواتر او که واحدي خو چې په کتابونو کې لیکلی شوی د هغې قطعیت به ثابتې نو یاد وساته مفتي صاحب ما چې د خپل قیاس په صغرا او کبرا باندې کم دلایل پیش کړل د هغې یو دلیل رد هم تا نه دی کړی او نه یې کولی شي او نه به تر قیامته وکړي او ستا مې مطالبه دا ده چې په خپله دعوه باندې د قرآن او د سنت نه یو دلیل د فهم السلف موافق په دې طریقه چې سلف و مطلب